أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. سورة المائدة 62 نمبر آیت. بدے آیتونو کی بدے 62 نمبر آیت کی د اهل کتاب او د يهوديانو د عوام قباحتونه ذکر کیږي او بیا په 63 کې د هغې د علماء او د خاص خلکو قباحتونه ذکر کیږي. نو د دوه آیتونو کې د خبرې ته اشاره ده چې د يهوديانو عالمان عابدان او عوام ټول یو شان گمراه او بيدینه خلک دي. په دې کې یو سړی هم د کار نشته او یو معاشره چې خرابي کې نو د هغې د خرابېدو وجه هم دی چې کله معاشره کې ګناهونه کېږي او د هغې خاص خلک د هغې د روکتام دپاره کار نه کوي، نو بیا عام عذابونه شروع شي، غونډه معاشره تباه شي. مخکې چې څومره امتونه خراب شوي دي همدې د لاسه خراب شوي دي. نو یهودیانو د خرابېدلو وجه ذکر کېږي چې د دې عوام هم تباه او عالمان عابدان هم خراب، ځکه دوی دومره ګمراه شو بېلارې شو چې د دوی الفاظ او د دوی کارونه بیخي کفر ته ورسېد، کفریات یې شروع. همدغه وجه الله تعالی د دوی نه د پیغمبر سلسله منتقله کړه، بنو اسماعیل ته یې واړوله. دلته الله تعالی وایي وترى کثیرا منهم تبین یې ډېر د دوی نه ډېر یو ویل ټولې ونه ویل، ځکه چې په اهل کتابو کې نیکان خلک هم تېر شوي، د هغې خبره مخکې موږ کړې ده. نو کثیران کې دې خبر ته اشاره شوه چې ټول دسې نه دي خو اکثر دسې دي. یسارعون فی الاثم چې جلدي کوي یا منډې وهي بالاثم د ګناه کارونو دي، والعدوان او د زیاتي کارونو دي. یسارعون مطلب دا ده چې د یو بل نه وړاندې کېږي، په دې کې مقابله کوي د ګناه په کارونو کې او د زیاتي په کارونو کې. اثم هغه ګناه ته ویل کېږي چې کم لازمي ګناه یعنی د خپل ځان سره تعلق، لکه مونځ نه کول، روژه نه نیول، غیبت کول، دا داسې ګناهونه دي چې خپل ځان خرابول دي، دې ته لازمي ګناه ویل کېږي. دویم قسم متعدي ګناهونه دي. متعدي دې ته ویل کېږي چې په هغې کې د بل انسان ضرر پکې، لکه د بل انسان نه مال پټول، وجل، قتلول، د هغه خلاف منصوبې کول، دا یا زناکاری، شرارت، دا هغه ګناهونه دي چې متعدي ګناهونه دي، د دې نقصان بل چاته هم رسیږي، متعدي ګناهونه دي. تفسیر عثماني وایي چې د اثم نه مراد لازمي ګناهونه شو چې کوم د انسان د خپل ځان سره تعلق دی، بل څوک نه خبرېږي، خپل ځان خرابوي. او د عدوان نه زیاتي نه هغه ګناهونه مراد شو چې کوم متعدي دي، یعنی نور امت ته پکې نقصان او خطر شته دی. دا د تفسیر عثماني رایه ده. د دې نه علاوه د ځینې علماو رایه دا ده چې اثم نه مراد قولي ګناهونه دي، مراد دي چې کم تعلق د قول سره دی ګناهونه دي، یعنی په دې خوله باندې داسې خبرې کول چې هغه د ګناه سبب جوړېږي. او عدوان تعلق د عمل سره دی، په عمل سره داسې کارونه کول چې هغه د ګناهونو وي، د ظلمونو وي. نو په دغه اعتبار سره دا معنی چې پیر اثم په قولي ګناهونو کې ول عدوان په عملي ګناهونو کې د احتمالات د دوی دا مضمون د یو بل نه لرې نه دی، دواړه احتمال یو بل ته، دا دواړه مضمونونه یو بل ته نږدې دي. نو دوی په عمل کې هم ګمراه وو، په قول کې هم ګمراه وو، ګناهونه هم لازمي او هم متعدي وو، یعنی هیڅ قسم جرم معاف کړی نه و، هر قسم ګناهونه دوی کول. واکلهم السحت او خوړل د دوی حرام لره، سحت حرام ته وایي. نو دوی به سود او رشوت د دوی په معاشره کې عام رواج، لکه څنګه چې په دې زمانه کې رواج دی، داسې په هغه زمانه کې سود او رشوت عام رواج، په دې کې څه قباحت چا نه مخصوصه و، بلکې چا ورته حرام په نظر باندې هم نه کتل. مخکې موږ ویلي وو چې دوی داسې خبره کوله چې لیس علینا فی الامیین سبیله، او دوی دروغ ویل. دا مسله په کتابونو کې ذکر ده چې عوام خلک چې کم دي، امیان خلک هم چې اهل کتاب نه دي، لکه عربو خلک والا یا عجم خلک والا، کم چې یهود او نصارا نه دي. نو ول دغه یهود او نصارا چې کم دي در د ځمکې اصلي خلک دي، او باقي چې کم دي دا باقي مخلوقات، عرب شو، عجم شو، کم چې یهود او نصارا نه علاوه مخلوقات. نو ول دا اصلي زموږ د خدمت لپاره الله پیدا کړی دي، ول دا حق نه لري چې په ځمکه باندې اوسېږي، دا زموږ د خدمت لپاره الله پیدا کړی دي، لہذا دوی مالونه خوړل دی ول جایز دي. او دا غي د لپاره یو کلیه به استعمالول چې لیس علینا فی الامیین سبیلا، دا انپړو خلکو په موږ باندې د ملامت او هیڅ لارام نشته چې موږ ملامت کی امون ته وځي زما مال مخوره، دا خبره ویل نشته.
دا باز مخکینی آیاتونو کې ذکر شوی دی. نو په هغه طریقه باندې ځینې خلکو نه د قرض په نوم باندې مال واخیسته ایسته به د وکړ به نه ورکاو، ځینې خلکو نه په زور باندې واخیستو، ځینې خلکو نه د رشوت او د سود په ذریعه باندې واخیستو او بیا به نه واپس کو. ویل دي خلکو په موږ باندې صلاح شته نه، دا کار سراسر حرام او ناجایز. الله تعالی وی واکلهم السحت او خوراک د دوی سود لره سود به خور یا خوراک د دوی حرام لره حرام به خور، په دې کې ټول شی داخل شو. لبئس ما كانوا يعملون، ډیر بد دي هغه کارونه چې دوی کوي. دلته کې دا لبئس خپل معنا دا بد او كانوا يعملون. دا عربی قاعده دار چې کله کانو په مستقبل باندې داخل شي نو په دې کې استمرار او دوام پیدا کیږي. معنی دا شول چې د دوی دا کار د سینه د چې یو پیر دا کار وشه به نه کوي، بلکې مستقیل د دوی د پاره د خپل بد کار کې دوام او استمرار دی. مستقیل د بد کارونه کوي، د بد کارونه سریبو د پریدینه مستقیل کوي. یو يعملون دی او یو يفعلون دی بل يصنعون. دا درې قسمه الفاظ په عربی کې استعماليږي. يفعلون هغه کار ته ویل کېږي چې عام انسان نه صادر شي، که انسان هغه اراده یو کنه خو انسان نه وشي او کار هغه د فعل ویل کېږي. اگر انسان یو کار نه کوي، مثلا په یو لار باندې روان دی او ناڅاپي وخویدو نو د اراده نه ورزه یو خویګم خو بس وخویدو دا فعل دی. او عمل ته ویل کېږي چې په هغه کې د انسان خپل اختیار موجود دی، غیر اختیاري نه. او صنعه چې کوم ده صنعت هغه عمل ته ویل کېږي چې په هغه کې اختیار هم موجود دی او په هغه کې قصد هم موجود دی او په هغه کې استمرار هم، یعنی مستقل هم کوي. د عوام مبارک الله تعالی ویل چې لبئس ما كانوا يعملون، ډېر بد دي هغه کارونه چې دوی کوي. قصدن کم کارونه کوي، دا کارونه ډېر خراب دي، ښه کارونه نه دي. الله تعالی ویل لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم. اول نه منې کول دي خلکو لره، دي عوام خلکو لره چې دي حرام خوړل، د ګناه کارونه به کول، د ګناه خبرې به کولې او بده کې رادن عالمان موجود دي، عابدان نیکان خلک کې ځان ته نیکان ویغه موجود دي او دوی منې کوي نه. دا زجر او تهدید شو د علماو لپاره. او هغه علماو لپاره چې کوم مداهنین دي، مداهن هغه عالم ته ویل کېږي چې په مسله باندې ښه پوهېږي، غوځان یې غلی کړی چې یاره که رښتیا وایو بیا مې تاوان کېږي او خلک هم خفه کېږي، ایسته به ځان غلی که به تن درې موله چلېږي. دې ته مداهنت وایي. نو په دې آیت کې د علما هغه علما چې کوم د اهل کتاب علما دي مداهنین دي، حق وینا نه کوي، هغې دپاره رټن د زجر دی چې دوی ولې د خلک نه منې کوي. ربانیون د خدای د خپله معنی د خدایي خلک. په اهل کتابو کې ربانیین هغه چاته ویل کېږي چې هغه ډېر نیکان او عابدان په هغوی کې شماري، عبادت په هغوی باندې غالبي مستقل عابده عبادت کوي. احبار چې کوم دي د یهودو عالمان ته ویل کېږي. په دې زمانه کې دوه قسمه خلک ذکر کېږي، یو عالمان یو درویشان یا شیخان یا پیران ورته خلک وایي. په دې کې فرق دا دی د عالم سړی زیات حرص دی چې زیات علم وکړي، خو د علم سره سره هغه عبادت هم کوي، خپل علم هم سره عمل هم کوي. او د عابد شوق دی چې عبادت وکړم، د علم شوق یې نه وي، خو بیا دې مجبور دی چې عبادت خو د علم نه بغیر کېږي نه. نو په ځینې مسلو باندې په ضروري مسلو باندې ځان پوهه کړی. نو بری دواړو کې لږ فرق دی په هدف په اعتبار سره. یو ازلی شوق دی چې عبادت وکړي، د دویم ازلی شوق دی چې علم وکړي. خو د علم سره عبادت ضروري دی او د عبادت سره علم ضروري دی. نو په دې وجه باندې عالم پکې عبادت کوي او عبادت گزار چې دغه سره علم کوي. دغه چې بچا باندې د عبادت شوق غالبي د علم نه زیات، دغه ته ربانین ویل کېږي. دې زمانه کې درویشان، پیران او شیخان د الفاظ د خلک استعمالوي، مشایخ. احبار د عالمانو ته ویل کېږي. نو دغه خلکو چې کوم عالمان او نیکان خلک شمار دي، خلکو ته نیکان خلک وایي. دغه نیکان او عالمان دوی ولې نه منې کوي؟ د ځینې علماو رای دا ده چې ربانیین هغه علماو ته ویل کېږي چې کوم په حکومت کې کار کوي، حکومتي اهلکاري او عالمانی. احبار هغه علماو ته ویل کېږي چې کوم پرایویټ سرکاري ملازمت سره نه وي. نو دې کې دې خبره ته اشاره شو، دا دویم قول دی چې دا کله د معاشري حالات خرابېږي، خلک ګناهونو کې اخته کېږي، نو حکومتي عالمانو له اول او پرایویټ عالمانو له دویمه مرحله کې لازم پکار دی د ګناهونو مخه ونیسي. خو دغه وخت کې دی چې کله حکومت داسې وي چې پای کې عالمان موجود دي، حکمرانان عالمانی، قاضیان نیکان خلک عالمانی،
داغي انتظامیه نیکان عالمانی چې کله د حکومت نه د علماو مکمل اخراج شوی لري شوی او هغه بیا څوک به درس او تدریس لپاره هم ناخلي د حکومت هغه کې به عالم د کم ځای نه راپورته چې کردار پیدا کی او چې کله کردار ادا کوي نو پوري بیا لري کوي غاړي ته کوي نو بیا بحری محیط والا په دې باندې باس کړی دی چې کله د انسان د سر خطر نه غالب امکان دا چې زکم نصیحت کوم د زما اثر کوي بده ټیم کې چپ پاتې کېدل لوی جرم دی لوی ګناه ده او دا د جرم دی چې دا د ګناه د عوامو خلکو د ګناہوں نام زیات جرم دی د خاموش پاتې کېدل خو چې کله معاشره د سي چې دا خبره پکې نه غالب امکان دا نه چې زما خبر بس وکوري او غالب امکان د دې خبرې نه چې زما سر او مال به محفوظي او سو بلاس نه راغزي دا خبره نه نو بدغه ټیمونو کې چپ پاتې کېدل هم جایز دي او بدغه ټیم کې په عزیمت باندې عمل کول حق وینا کول دا هم جایز دي حق وینا کول دا عزیمت ته د اکل کې ایمان دي چپ پاتې کېدل دا د خپل ځان د سر د بچاو د خاطر نه دا خپل دین او ایمان محفوظ پاتې کول خپل سر محفوظ پاتې کول اگر چې بهترین عمل نه دی خو جایز دی حرام نه دی چې کله د سر خطر سی وایي دا بحث چې کوم دی نو امام ابو حیان رحمه الله په تفسیر بحری محیط کې په تفسیر سره په دغه انداز باندې ذکر کړی دی الله تعالی وی لولا ينهاهم الربانيون ولنا من کول دوی لرا خدای خلق والاخبار وعالمان عن قولهم الاثم د وینا د ګنا د خبرونه ولنا من کول واکلهم السحت او د خورلو د حرامونه ولنا من کول دا رشوتونه ماخله سود مکه وی غلاګان مکه وی د کار مکه وی لبئس ما كانوا يصنعون ډیر بد دی هغه چې دوی کوي یصنعون د عالمانو د عمل سره یصنعون ذکر کو یصنعون کې همیشواله دوام پکې یعنی د دوی د عالمان د عمل چې چپ ناشتي د ټولو نه بدترین عمل له چې دوی د خاموش کې ناسونه یو صنعت او پیشه جوړ کړل خپل علم نه پیشه جوړ کړل او اسم نه وي چپ ناشتي او نه سر د خطر شته دي او خلک به خبره باندې یقین او عمل کوي بیا هم د چپ ناشتي نو د څه پیشه اختیارول د عزویم جرم د لوی ګناه ده وقالت اليهود يد الله مغلوله او ویل به يهوديانو چې لاسونه د الله تعالی تړلې شي وي يهوديان په خپل ګناہوں کې ډیر زیات ډاډه شوي او دومره ډاډه شي د بد معاشري د وجنه چې د الله تعالی په حق کې بمدسه الفاظ استعمالول لکه څنګه عام انسان مبارک څنګه استعمالي اس ډاډه بلګي او ست گمراهیانی به خپل راتللې ډایرک بتی وتلې دغه کې تفسیر بحر محیط ذکر کړی دی چې کله د انسان ګناهونه سیوا شي نو په انسان کې دنه یو کیفیت پیدا شي هغه د ملکه د ګناهونه ویل کېږي یو دویم طبیعت پکې پیدا شي او چې کله د انسان اعمال مستقل نه کی نو بده کې دنه یو بل ملکه د نیکو پیدا شي نو ډیرو ګناهونو سره چې کومه ملکه په انسان کې د بدوره پیدا کېږي هغه ملکه نه وروسته د ګناهونه کول د انسان عادت شي انسان په نه شرمېږي او نه په دې باندې یریږي چې د الله تعالی مخالفت او نافرمانی د یو عام معمولی غني او چې کله نیک اعمال ته مستقل کې د نیکانو په محفل کې پاتې شي او د نیکان استا عادت جوړ شي بیا به د نیک عمل ته ګران نه پنځه وخت منځونه وکولای شي تهجد وکولای شي ډیر درنه خدمتونه وکولای شي او ستا به عادتي ته ګران نه نو د يهوديانو عمل د سی و د ګناونه د سی و چې د جرایم ګناونه د دې عادت جوړ شي او بدی عادتونو کې د دومره حد کراس کړه د الله تعالی بارک به خوشي الفاظ استعمالول نو یو لفظ دا و چې ید الله مغلوله د الله تعالی لاسونه تړلې شي دا جمله د کوم وخت استعمال کړه دغه د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دا دی چې په مدینه منوره کې کوم يهوديان اوسېدل نو هغه د عوام خلکو د مالونو وهلو لپاره ډېر خې منصبې جوړې کړې وي قبرونو په نوم باندې پیسې راتللې خلکو په قبرونو باندې خودل دي علماء براخستري ځان له او خلکو ته باندې ول دا کار ګناه ده دا جرم دی بدی کې ثواب نشته دی او دا پیسې کې مال حرام دي بدی خبرو به نه خبرول د دوی عالمان هم ډېر مالدار او عوام خلک هم ډېر مالدار ځکه دوی عام معمول دي سود او حرام دی په عوام مالونه خړل سودونه به کول غلاګانی به کولې دا کارونه دي ګناه نه ګڼل په هر طریقه باندې به مالونه راجمع کول او چې کله په هر طریقه راجمع کیږي ښکارا به سره مالدار کیږي ښکارا خبره ده نو دوی ډېر زیات مالدار کله چې نبی عليه السلام مدینه منوره ته راغی د اسلامي تعلیمات عام شو نو ډېر خلک چې کوم دي غراله مسلمانان شو عوام خلک چې کوم دي امیان چې چاته ویل کېده عرب خلک هغه مسلمانان شو يهوديان له پیسې نه ورکوري خبرونه پیسې نه چولې
سودونه د دوی سره پرې خودل د دوی خپل ملګری هم ډېر مسلمانان شو دغه کار یې پرې خودو نو بری طریقه باندې د يهوديانو آمدن کمزورې شو کوم آمدن چې پاور سره کې وغه نو بیا کم شو چې کله کم شو نو دوی د سینې ول زمون عمل خراب دی من گمراه یو د نبی علیہ السلام تعلیمات حق دي نو ځکه زمون دغه چې کم دی مال کمزورې کی او مسلمانان مالدار کی د اظهار نه کو بلکې دا ملامتي په الله تعالی باندې ورواړه ولا نو ویل چې ید الله مغلوله مخکې الله تعالی سخیو موږ له ډېر سره کول وس الله تعالی لاسونه وتړل شو موږ له سم نه راکې موږ غریب قربت طرف ته رواني دویم قول دا دی دا هم د بل سره مناسب دی یعنی دوه اقوال نږدې دي چې د نبی رسول الله دراتلو مخکې دوی په ټوله دنیا کې وراج قائم کړو د ګناهونو سره د سودونو د غراګانو سره د رشوتونو سره کله چې دوی ایمان رانه وړو زه دی وکړو په دې بنیاد باندې چې دا پیغمبر د بنی اسماعیل خاندان زمون د بنی اسرائیل د نسل نه دی او دا غي نورسته الله تعالی مسلمانانو باندې فتح راکولا وړي فتح شروع شو خلک راتله مسلمانانو د مدینه منوره کې ریاست قائم شو او غنیمتونه مسلمانانو تر روان شو ورځ باندې فتح کېدل علاقې باندې ولا کېدلې نو دوی دا جملې شروع کړلې چې مخکې مونږ الله تعالی موږ ارسل راکول اوس موږ نه راکې بنی اسماعیل نبی عليه السلام خاندان لور کوي نو مخکې د الله تعالی لاسونه کولاو وسې لاسونه وتړلې شو نه راکې موږ دا ګستاخ الفاظ د کفري الفاظ دوی استعمال کړ الله تعالی وی غلت ایدیهم ودی تړلې شي لاسونه د دوی د خیری دي یعنی دوی ردی يهوديان لاسونه دي په خپل وتړلې شي د دوی د عملونو په وجه باندې چې دا لاسونو تړلو نسبت الله تعالی ته کوي علماء لیکلي دي چې دا خیری د دوی په بارک قبول شوی کوم يهوديانو چې ایمان نه راوړل توبه نه ایستلې د قیامت په ورځ باندې لاسونه مړی پورې تړلې شوی او دغه شان بګرځي خلک په پوېږي چې دا خلک دي چې په دنیا کې سودونه هم کړی دي او د الله تعالی مبارک ګستاخ الفاظ یې مېری دي الله تعالی لاسونه تړلې شوی ولعینو بدیمان لعنت کړي شوی دي دا الله تعالی د خپل رحمت نه لري ستري ځکه د کفر الفاظ استعمال کړی دي بما قالو په سبب د هغه خبرو چې دی ویلي دي کم د کفر خبرې چې ویلي داغي په وجه باندې الله تعالی دوی لعنتيان کړی دي بل یداه مبسوطتان بلکې د الله تعالی دوه لاسونه کولاو دي دې ځکه د لاسونو ذکر راغی د الله تعالی لاسونه کولاو دي دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې الله تعالی سبحانه صفات په قران او حدیثو کې ذکر شوی دي دغه صفاتونه الله تعالی لپاره ثابت دي په دې کې شک نشته خو دومره خبره ده چې داغه لپاره تشبیه ورکول داغه لپاره کیفیت بیانول چې په داسې انداز باندې دا کار د کفر دی داسې باندې وجه داسې لاسونه دي لکه زمنګ په شان دي او یا داسې کولاو لکه زمنګ لاسونه چې کولاو دي داسې نشي ویل دا کفر الفاظ دي ځکه کفر الفاظ دي چې د قران صریح آیات نه ثابت چې لیس کمثله شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم د الله تعالی په شان د کې ته یو مثال نشي پیش کولای چې بازمه کې اسمانونو کې چې الله تعالی ردی په شان کې وي نو چې نشي پیش کولای نو دسیم نشي ویل موږ هم زموږ اسمان کې مخلوق یې وسیګو موږ زموږ سره تشبیه هم ته نشي ورکولای چې زموږ لاسونه شان لاسونه دي یخپی زموږ د خپل په شان کې دي البته دسې ویل شي د الله تعالی دوه لاسونه کولاو دي څنګه د الله تعالی د شان سره مناسب دي اوس دا چې څنګه کولاو دي نو بسنګ ټکی باندې موږ نه پوهیږو دا زمونږ د ذهن او د عقل نه ورخ خبرې دي زمونږ ذهن دومره نه دی چې باقي کې موږ ذهن کار وکي ورسي وو چې دسي کولاو دي ځکه د الله تعالی ذات دې لوی ذات ته چې په دې کمزوري ذهن کې دا غیر واستل دسي دی لکه په کوزه کې سمندر راګيري وغه نه راګيريږي الله تعالی غیر متناهي ذات دی ډېر لوی ذات دی زمونږ د ذهن نه ورخ ذات دی نو موږ په خپل ذهن کې داغه د پاره یو مفهوم نشو پیش کولای کوم خلک چې دا خبره کوي چې لاسونه زمونږ د لاسونو په شان کې دي دغه خلکو ته مجسمه ویل کېږي او مجسمه خلک کافران دي 72 فرقو کې فرقه ده ځکه چې د اهل سنت والجماعت عقیده ده الله تعالی د پاره مثال نشته دی او څوک ولا مثال ثابت دي زمونږ په شان کې لاس او خپل لري دا د مجسمه عقیده ده او الله تعالی د پاره جسمیت ثابت دي چې الله تعالی جسم لري او جسمیت د مخلوق صفات د الله تعالی سره سمون نه خوري نو د غزانو کفر عقیده شو الله تعالی سره تشبیه د ځانو کفر عقیده ده لہذا موږ دومره ویل چې الله تعالی لاسونه کولاو دي باقی به کیفیت مقدار په انداز تشبیه باندې موږ نه پوهیږو باقی باندې خبره نه کوو هغه کفریات یون فی قضاء الله تعالی خرج کوي کیف یشاء څنګه چې کوي وليزيدن كثيرا منهم خامخ زیاتای ډیرو د دوی لره اهل کتاب او ډیرو کسانو لره زیاتای ما هغه سو انزل الیک چې نازل شوی تا ته پیغمبره مر ربک طرف درب استاد
طغیانا سرکشی و کفرا او کفر. اهل کتابو کې ډېر کسان داسې دي چې آسماني آیتونه څومره نازلېږي او ډېرېږي دومره د هغې کفر او سرکشي سیوا کېږي. یعنې په دې کې تعصب پروت دی، بدنیتي پرته ده. نو چې څومره آیتونه نازلېږي نو دوی هغې سره دښمني سیوا کوي، دښمني ورځ په ورځ باندې ډېرېږي او کفر یې بغاوت یې سیوا کېږي په هغه طریقه باندې. الله وایي والقینا بینهم العداوة، موږ واقع کړی دی په منځ د دوی کې دښمني والبغضاء او کینه الی یوم القیامت، ورځې د قیامته پورې. کوم خلک چې د آسماني شرعي حکم سره مخالفت کوي، کینه ورسره کوي، نو به دوی چې کوم عذابونه راځي یو عذاب به پیدا وي چې دوی په منځونو کې پخې دښمنۍ روانې نه به ختمېږي، پخې دښمنۍ دنیاوي لحاظ باندې. دینی دشمنیان دا جهاد حصہ جهاد ده، دنیاوي دشمنیان دا قسم د عذابونو نه دي. نو د دې په منځونو کې به بغض او کې دشمنیان وي، عداوت کار دشمنی ته ویل کېږي او بغضا د رزله پټ کینې ته ویل کېږي. الی یوم القیامت، ورځ د قیامت پورې دنیا د ورانېدلو پورې څو پورې د خلک موجودي هغه پورې به دا کینې دشمنی به دې بڼونو کې پرتي. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، هر کله چې دوی برکلی دی اور د پاره د جنگ اطفاها الله، نو الله مړ کړی دی. دا یو بله وجه شوله چې په دنیا کې څومره فسادات دي او څومره جنګونه روان دي، د هغې اسباب د یهودیانو په کنټرول کې دي، یهودیانو سره دي. او د ټولو نه زیات خونریزي جنګونه د دې شوقیان د اهل کتاب او یهود او نصارا دي، او د جنګونو زیات وسایل د دوی په لاسونو کې موجود دي. همدغه وجه ده چې په دنیا کې اټم بم هېچا نه استعمال کړی، دې خلکو استعمال کړو، جاپان باندې استعمال کړو. همدا خلک دي چې په ټوله دنیا کې واحد خلک دي چې 1500 جراثیمي او زهري لیبارټرۍ لري. زهر جوړول په خوراکي سیزونو کې استعمالول، جراثیم جوړول، نوي جراثیم جوړول، ایجادول، یو جراثیم د بل سره ټچ کول، بل د بل سره ټچ کول، د هغې نه نوي نسلونه راخورول، دا ایجادات د دې اهل کتابو سره په امریکا کې د لیبارټرۍ پرتې دي. له دغې نه علاوه په هر ملک دننه ادارې جوړې کړي، د هغې له پیسې ورکوي چې تاسو د اسلام خلاف بغاوت وکړئ، نشریات وکړئ او د مسلمانانو د خانه جنګۍ دپاره کار وکړئ. په دې مضمون باندې چې دوی د جنګونو دپاره اور بل کړی دی، دغه اور ول الله وجلی دی. د دې دپاره چې کله د نبي علیه السلام سیرت مطالعه کړي، خلافت عثمانیه مطالعه کړي، د دغه سره یهودي پروتوکولز د دوی کوم خفیه رازونه چې شایع شوي دي هغه مطالعه کړي، نو په دې باندې به ته پوهېږي چې یهودیان په دنیا کې څه قسم ژوند تېروي او په څه طریقه باندې دنیا یې د یو اور سره د جنګ سره مخامخ کړې ده. نو گویا چې دا جمله چې کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، دا د مخکینی حکم د پاره یو علت هم شو. مخکې الله تعالی ویلي چې د یهودو نصارا سره دوستانه مه کوئ، ځکه مه کوئ چې د جنګونو دپاره اور بلی، دا د فسادونو بنیاد دی. او په دې وجه باندې صلاح الدین ایوبي رحمه الله به ویل چې په دنیا کې هېڅ یو مخلوق هم جګړه او جنګ نه کوي، چېرته هم چې جنګ جوړېږي نو په دې کې به د اهل کتاب او د یهودیانو باقاعده مداخلت شوی. او هغه به ویل چې که په سمندر په منځ کې میان په جګړه باندې شو، دا به هم د یهودیانو د شرارت نه خالي نه وي، او دا یقیني خبره ده. ويسعون في الارض فسادا، دې کوشش کې بزما کې دوراني کولو، د فساد کولو. فساد چې کوم دی عربی کې دې ته فساد ویل کېږي، په نورو ژبو کې مختلف الفاظ دې لپاره استعمالیږي، دهشتګردي او دغه شان کې ټیرورسټي، اتنګوادي، دا مختلف الفاظ دې لپاره په هره ژبه کې بیل بیل استعمالیږي. عربی کې ورته فساد وایي. د دې تعریف څه دی؟ کافران مسلمانانو باندې الزام لګوي او قرآن وایي چې کافران فسادیان دي. دا مضمون به اله واضح شي چې کله د فساد پوره وضاحت وشي، تعریف وشي. د فساد تعریف دا دی، د فساد باندې د پوهېدلو نه مخکې یو څو جملو باندې ځان پوهه کوي چې انسان په مجموعي لحاظ باندې د 2 شیزونو نه جوړ دی. یو د انسان روح دی کوم چې په عالم الارواح کې پیدا شوی و، یو د انسان جسم دی چې الله تعالی دا د مور په خېټه کې پیدا کو او دغه روح د عالم الارواح نه راوسته په جسم کې ورواچ. بیا 9 میاشتې بعد دغه روغ رمټ انسان دنیا ته راغی او دی بیا خبرې کولې، حرکات یې شروع کو او داسې دنیاي معاملاتو سره بیا اشنا کېدو چې په قلاره باندې. نو انسان به د 2 سیزونو نه مرکب دی په غټه سطح باندې، یو جسمیت دی، جسم دی، یو روح دی چې کله مړ شي روح ته لاړ شي جسم یې پاتې شي. دا انسان 2 قسمه ضرورت لري. یو ضرورت روحاني ضرورت، هغه په دین سره پوره کیږي، په دین باندې عمل کولو سره، د حرامو نظام ساتلو سره. او دویم قسم ضرورت جسمانی دي. دغه جسمانی ضرورت چې کوم دي په خوراک سره پوره کیږي، په کپړو سره پوره کیږي،
په کور سره پوره کېږي، د غرمو نه پټېدل، د یخنۍ نه پناه کېدل. نو دغه جسمانی ضرورت او روحاني ضرورت د انسان لپاره چې کم دي، کم سړی چې راپاسېږي به د دې مخې ته رکاوټ جوړېږي، دغه مفسد دی، ورانکاری سړی دی. اوس یو سړی راپاسې ستا د دین دشمن شو. نو دین ستا د روح ضرورت و، ستا د اوتار ژوند مقصد و. هغه روحاني ضرورت مخکې سړی رکاوټ جوړېږي، په حاشي خورئ، په دین د دیني احکامو باندې اعتراضونه کوي، د دیني احکامو سپکاوی کوي، د شاعر الله سپکاوی کوي. نو دا سړی چې دا مفسد دی، دا زموږ روحاني دشمن دی. ځکه زموږ د روحاني ضرورت مخې ته رکاوټ جوړ شو. یو بل سړی راپاسې د هغې زموږ کورونه سیزۍ ورانوي، زموږ فصلونه سیزي خرابوي، او زموږ د ژوند ته خطرې جوړې کړي دي، زموږ اقتصاد ته خطرې جوړې کړي دي. نو دغه سړی زموږ جسمانی دشمن دی. دا دوه کارونه چا کول هغه مفسد او ورانکاری دی. اوس دغه وراني راواخله، روحاني او جسمانی رکاوټونه چې څوک پیدا کوي، دا څوک دی؟ کافر دی که مسلمان دی؟ دا څوک دی؟ په خپله به معنی واضح شي، دا معنی په چا کې موجود دي، د دې مصداق څوک کېدی شي، دا معنی به واضح شي. والله لا يحب المفسدين. الله تعالی محبت نه کوي د ورانکارو خلکو سره چې هغه دین د پاره رکاوټي یا دنیا د پاره رکاوټي. دا خلک د الله تعالی بد شي، د الله تعالی خوښ نه کوي.